مهربان خدای پر سپیڅلي نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو لیدونکو، نن په خبر او نظر کې غواړم د ولسوالیو پر سقوط او د حکومت له لوري د بیرته پر نیولو باندې بحث وکړم. په یوې ورځ کې د هېواد د دوه ولسوالۍ په فاریاب او غور کې ولسوالۍ سقوط شوې او د طالبانو لاسته ورغلی. ملي دفاع وزارت د دغو دوه ولسوالیو سقوطېدل تاییدوي او لامل یې هم په دې ولسوالیو کې د ملي اردو ځواکونو نشتوالی په ګوته کوي. هاخوا بیا د دغو ولایتونو یو شمېر استازي پولیسي او مشرانو جرګه کې او بیا هم د ولایتي شورا استازي وایي چې د استخباراتي دستګاه ضعف د دې سبب شوی دی چې په ځانګړې توګه په دغو ولایتونو کې ولسوالۍ سقوط شي، خو په ټوله کې استخباراتي ضعف د دې لامل کېدای شي او شوی دی چې ګویا هره ورځ زموږ افغان ځواکونه د تکتیکي پروګرامونو تر عنوان لاندې د تکتیکي شاتګ تر عنوان لاندې دغه سیمې طالبانو ته ورپرېږدي. نن په خبر او نظر کې پر همدې مسلې بحث لرم چې له سقوط وروسته د ولسوالیو او سیمو آن د ولایت نیول څه ګټه لري؟ لومړنۍ پوښتنه به مې هم له خپل درانه میلمه ښاغلي انجینر صاحب سید رحیم ستار څخه همدغه وي چې هغه ګټې چې ګویا موږ ته رارسېدی شي بیرته ملت په توګه چې موږ بیا ژوند هلته پیلوو هغه به څه وي؟ ستاسو ملتیا غواړم انجینر صاحب څه مه شئ. سلامت اوسئ. دغه ګټې به یې له سقوط وروسته د ولسوالیو آن د ولایت نیولو هم افغان حکومت ته او هم هلته میشته قومونو او افغانانو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو تخنیک همکارانو د کابل نیوز درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کله کله دغه تکتیکي خبره چې په محاذ د جنگ کې استفاده کیږي چې موږ د سربازانو د سر د امن او د سیمې د خلکو د سر د امن په خاطر تکتیکي شاته تګ وکړ او په مناسب وخت کې به بیرته خپل تهاجمي عملیات شروع کړو او هغه د لاس نه وتلي ځایونه به بیرته ونیسو. دا اصلا هغه د ناکامۍ او بیچارهګۍ د انتها الفاظ دي. تکتیکي شاتګ هغه وخت کېږي چې نور د دفاع قدرت ونه لري او دغه تکتیکي شاتګ هغه وخت کېږي چې نور ته په هغه حالت او پوزیشن کې نه وي چې لاسته راوړنې ولري. هغه د مجبوریت حالت دی او خپل دغه شاتګ ضایعات لري. شاتګ خود تعمیر نشي په شا کولای، تاسیسات تعمیر نشي ځان سره وړي. ته یو څه پرېږدې په هغه سیمه کې هغه دې چې پرېښود د چا لاسته ورځي او بیرته علیه د تا استعمالیږي. او هر کله بخښنه غواړم انجینر صاحب، هر کله چې طالب ولسوالۍ امني ودانۍ نیولې ده نو لومړی کار یې دا ده چې هغه یې سوځولې. یعنې دلته زموږ لومړی ګام د ضایعاتو خو دا ده چې موږ هر څه سم ور پرېښودله، خو کله چې بیرته نیسو نو ویجاړ به یې ګوره همدا اوس د غور په ولایت کې کومه ولسوالي چې نیول شوې ده شفاخانه کې سوي، ډاکټران کې سوځول شوي، ډاکټران کې مړه شوي دي. د څنګه شاته د تحفظ خلکو ته ورکول او شاته تګ دی. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې اصلا په تعصب سره باید ووایو د کومه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په داخل کوم الفاظ چې ورته استعمالیږي هغه پرېږدو په خپل ځای. دا پردۍ جګړه ده او دا جګړه داسې پلان شوې ده چې اصلا افغان باید ووژل شي، افغانان باید د صحنې نه وایستل شي، افغانان باید په تکلیف شي او دا د ټولو جناحونه عین پالیسي ده. جنگ د طالب د حکومت په مقابل کې نه دی، جنگ د ملت په وړاندې دی. جنگ د امریکا د حکومت نه په دفاع نه دی، جنگ د افغان ملت په وړاندې دی. ښه مثالونه یې دغه 3 ورځې مخکې او یا کسه قنداریان او روزګانیان چې د قندار نه روزګان ته تلل دا چا په لار کې کوز کړل؟ د دې ګناه څه شی وه؟ دا ملیشه وه، دا پوسته وه، دا استخباراتو خلک وو، حداقل په ښار کې اوسېدل دا رقم خلک وو، دغه محل خلک وو، لارو باندې تلل، د لارو نه کوز شول، 2 کسه ووژل شول او نور هم سرنوشت معلوم نه چې څه به ورنه جوړېږي. د جګړه د چا په وړاندې شوه؟ د ملت. امریکایي تیاري ځي په ګریش کې د پولیسو قرارګاه بمباردوي، 14 کسه هلته په شهادت رسي. آیا هماهنګي په مابین د داخلي او بهرنیو قواو کې په دې حد کې ضعیفه ده چې لوی لوی تاسیسات ونه ویني؟ هلته بیرغ نشته، هلته دولتي ټانکونه نشته، هلته تاسیسات نشته،
هر څه شته هلته دوی د پرمختللې ټکنالوژي چې وایي او چې موږ هر څه تشخیصولی او د هوا نه کله چې ته یو کمکای جسم که هغه 1 انچ وي د زرو او د 1 میلیون انچو په اندازه باندې ته په کمره کې لویولی شي او کتلی شي بیا دا اشتباه څنګه صورت نیسي د دې معنا دا ده چې جنگ د افغان په وړاندې دی په خیرات بمبارد کیږي په توی بمبارد کیږي په اجتماعي ناستو او غونډو باندې بمبارد کیږي عوام مظلومان د نن اتاب کابل کې چې کوم انتحاري حمله شوې ده د دې قربانیان څوک دي افغان هغه افغان چې مطلوب افغان نه دی خو هغه وژل کیږي په دې اساس ویل شو چې متاسفانه د جنگ پردای دی او هدف د جنگ د داخلي او خارجي مافیا هغه ګډ پروګرام دی تاسو افغانستان د داسې مصیبتو سره مخ کو چې نور دلته افغان د دې حیثیت ونه لري چې ځان افغان وګڼي او د افغانستان د دفاع په نامه څه ولري د دوی خیال او فکر او د شی دی او د بل خانه خپل د افغانستان خاوره تر یو شمیر افغانانو نه خارجيان د دې خاور سره ډیره مینه لري ولی ډیره مینه لري سرحدات اخلاص دي حکومت په دې حد کې نه دی چې د خپل شتمنیو نه تمامیت خاور نه د خلکو نه دفاع وکړي اتاب صلح او معادن د اوس د بهرنیان نه په استفاده داخلي جنټان لګیا دي استخراج کا غیر قانوني غیر فني غیر مسلکي استخراج کا دغه امکانات پردوی په خدمت کې دي او نور د استراتیژیک اهدافو د تطبیق لپاره که غرب غواړي د شرق تر تهدید لاندې راولي او که دغه د افغانستان شمالي سرحدات او دغه نه وړاندې چین او روس تر تاثیر او فشار لاندې راولي بهترین تخته د جنگ په افغانستان دی وکړه انجنیر صاحب تاسو مخکې مسلې ته اشاره وکړه چې غواړم چې یاد مې ونه وځي او پوښتنه مطرح کړم تاسو ویل چې د بیچارهګۍ او مجبوریت انتها ده اوس پوښتنه دا ولاړی زما هغه سرتیری زما هغه پولیس زما هغه د اردو هغه ځوان او یا هم امنیتي نور ځوانان او سرتیري دوی ولې مجبوره پر دې دي چې گویا نه دي تجهیز شوي یعنی پر دې معنی چې دغه طالب پر وړاندې دوی وس نه ده بر یوه دا مسله ده دا مجبوریت ده که مجبوریت دا ده چې د قماندان د جنرال او د معین او د وزیر او آن بیا د متحد امریکا چې ټټر ډبوي چې زه ستاسو د تجهیز او روزنې او تمویل لپاره څخه راغلی مجبوریت له دغه ځای نه ده چې گویا یو ډول دوی ورته د پرمختګ اجازه نه ورکوي یو ډول دوی د ولسوالۍ د سقوط امر ورته کوي کوم اړخ کې مجبوریت د جنگ په داخل د افغانستان کې مثبت لوري ته هدفي جنگ نه دی چې دلته د خاورې نه دفاع وشي خلکو ته د تحفظ ورکړ شي امنیت تامین شي کله چې دا کارونه وشول بیا د افغانستان ته ثبات راوګرځي ښه حکومتولي د مابین ته راشي او د نورو فجایعو په وړاندې د مبارزه وشي او افغانستان د ګل ګلزار یو ملک مابین ته راشي په دې جنگ کې هدف ته باور وکړه که د تا سرتیری که د تا افغان په درسته توګه تجهیز شوی وای او دته د واقعي جنگ قمانده په لاس ورغلی وای افغان شاته تګ نه لري افغان تکتیکی عقب نشینی نه کوي افغان چې هدف سپېڅلی وي عقیده ورسره مل وي او شاته مشروعیت شفافیت او لږ اخلاص او تعهد موجود وي هغه څوک چې دته قمانده ورکوي افغان شاته نه راځي د کوم څه چې روان دي اول هغه څوک چې تا تجهیزوي هغه په خپل تجهیز کې هغه په اصطلاح دوستان دي هغه صادق نه دی په کاری وخت کې په مهم وخت کې په اثرګذار وخت کې په هغه وخت کې چې ضرورتونه وي تا نه تجهیزوي تلاس خالیه دوهم ډیر ځله داسې لیدل شوي دي چې په محاذ د جنگ کې ډیر پرمختګ دی ولی یو ناڅاپه غږ پېښ شوی چې شاته راګرځي هغه څوک چې د یو بری په هیله دی د یأس او ناامیدۍ او ناکامۍ انګیزه ورسره پیدا کېږي بیرته په شاتلو کې هغه خپله حیران دی د موږ د څه لپاره جګړه کوو دغه جګړه کومه چې روانه ده متاسفانه بیا هم باید ووایو دا پردۍ جګړه ده او دا دغسې پلان جوړیږي چې په هغو کې د پردیو ګټې نغښتې وي دا اوس 15 د جولای هغه ورځ وه چې تر 15 د جولای چې امریکا د افغانستان په رابطه باندې خپل استراتیژي اعلان کړه دا وځنډېده آخر د جولای ته او دا هم پته نه لګي چې بیا به دا اعلانېږي که نه اعلانېږي
د دغه استراتیژۍ په رابطه باندې د سیمې ملکونو او په داخل کې کوم څوک چې لګیا دي د افغانستان حکومت بې ثباته کا هغه غواړي د یو پارتنر په شکل باندې خپل برلاسي ثابته کا زه په افغانستان کې په دغه حد کې یم دمې قوت دی دمې زور دی ولسوالیو په بل پسې نیسم حکومت ته مجبوروم چې د خپل مراکزو نه شاته لاړ شي نو ولې ماته په دغه مرحق نه قایلې چې د غټه برخې چښتن وم دغه استراتیژي آگاهانه شاته لویږي او د دغه استراتیژۍ نه په استفاده سره همدا اوس کوم جګړه چې په افغانستان کې روانه ده ما چې مخکې درته اشاره وکړه جنگ د افغانانو خلاف دی دا نه د افغانستان د حکومت خلاف دی چې په خاصه توګه وایي چې د حکومت خلاف دی دا د افغانانو او د افغاني سرحدات او جغرافیې خلاف جنگ دی په دې جګړه کې بهرنیان طالبان چې خپل ځان افغانان ګڼي او د جهاد خپل دغه کړنې ته جهاد وایي نو بیا هغه د افغانانو په وړاندې مبارزه کوي هغه بیا د یو اجنډا و په خاصه توګه طالب په نامه دا به د مخالفین یو اړخ وي یو طرف د مخالفینو به وي ته په خپل داخل د افغانستان کې دومره مخالفین لري نمبر یک هغه مخالف چې هغه ته طالب او داعش نه ډیر خطرناک دی هغه په داخل د حکومت کې مخالف دی چې د حکومتي امکاناتو نه علیه حکومت استفاده کوي د توای د لستونی مار تا د برق نه د تا د ګارد نه د تا د پیسو نه د تا د زیرهي موټر نه د ملت د ټولو شتمنیو نه د یو مستحق سړي په حیث یو مسؤل سړي په حیث استفاده کا امغه سبا ټول دغه نظام خلاف استفاده کوي ته ټول نه خطرناک دښمن دی دا د هغه دښمن سره چې د بهر نه په افغانستان کې جنگي برنامه لري استعماري برنامه لري دغه لپاره بهترین شریک د کار دی زمينه ورته مساعده وي د اوس څه روان دي همزمان مرمۍ چې د ټوپک نه فایر کیږي او په انسان باندې لګي که په دې باندې نوشته وي چې د طالب مرمۍ که په دې باندې نوشته وي چې د معاون صاحب مرمۍ که په دې باندې نوشته وي چې د معین صاحب مرمۍ د رئیس صاحب مرمۍ هر مرمۍ سړی وژني دې اثر یو شان ته تعریفي ولې هغه مرمۍ چې په آزاده توګه بدون د دې چې ته وهم او ترس ولري یو ځای ته د رسولي وي ټوپک په جاغور کې دی یخي وي او هدفي نقطې ته رسوي د ټولو نه خطرناک دی یو اړیکه لرو دا به واورو بیا به ان شاء الله وګرځو حاجی صاحب عبدالرحمن مو سره په لیکه کې حاجی صاحب سړی مشه مهرباني سلامت جناب جبران صاحب تاسو قدرمن ملما او تخنیکی همکاران ورون د سلامونه ولیکې علیکم السلام جناب جبران صاحب دلیری ساته خو تاسو خبره وکړه د دوه رسوالۍ سقوط کړي کاش چې افغانان په کې مرنه وي سقوط آزادولو فتح کول او رکوا د افغانستان کې معمول ده خو یو شی بیا دا و چې نن سهار بیا په کابل کې زمونږ نور ورونه هم د غم په ټغر کې ناستل دقیق تاسو اصلي موضوع ته جناب جبران صاحب چې قدرمن ملما ډېرې جامع خبرې وکړې کورې ودان خدای دې عزت ورکړي اصلي موضوع دا ده چې د جنگ د مهارولو خو پرېږده د صلح د راوستلو ولې موږ سره فکر نشته ګورې جناب جبران صاحب نه اوله ورځ ده نه اخره ورځ ده هر ورځ زمرم کله چې د والي د غور او د فاریاب دا خبره کوي چې د ولسوالۍ سقوط کړي تاخ کرور دروغجن بې ایمانه بې وجدان او فاسد دروغجن دی په ډېر جرأت سره وایي چې نه هلته جګړه روانه ده سقوط نه شوی والی د رئیس جمهور د ولایت هغه د رئیس جمهور نماینده ده د رئیس جمهور نایب د هغه اعلان کوي چې سقوط یې کړی تاخ کرور دروغجن چې هغه وایي چې نه هېڅ خبر نشته او وایي ځواکونه تللي دي ناټو د اطلاف د پلان د بستان جناب موضوع اساسي موضوع جګړه چې کله مونږ وایو چې بیروني ده دا بیروني څوک ده یعنی یو زه وایم په دې اسلامي ټولنه کې والله بالله په قسم خورم چې یو نفر افغان رښتینی بچی د افغانستان ژوندی دا جګړه به روانه وي تر څو چې یهود دلته جبران صاحب اساسي موضوع چې دغه د جنګ د ختمېدو لامل وګرځي په دې ولې فکر نه کوو ګورئ والله کسان دروغ ده دویش کسان زما افغانان ورونه حاجی صاحب بخښنه غواړم تاسو نه یو ډول دغه جګړې ته توجیه پیدا کوئ یعنې دغه جګړه برحقه ده زما خبره خو واوره زه چېرته وایم جناب جبران صاحب کله چې زما د دویش کسان افغانان ورونه په ګرش کې مري آیا ستا د دې ټول هلک نه نیول تر یا دغو کسانو غږ کړی ده چې دا ولې بد کار شوی ده دا ولې وشو دا افغانان نه ول جناب جبران صاحب توجیه پیدا کول یا د مشروعیت خبره دا د ما نه ده دا د علماو کار ده تاسو یو عالم دلته راولئ کښېنوئ هغه عالم چې هغه په خدای مینته ته څه شی وایي
جناب جبران صاحب ما تا ته 1400 کاله مخکې د قرآن راغلی قانون د مطلق هغه وایي وجنګېد یهود سره ته دې ته کومه توجیه لري زه وایم د کافر سره جنګ مطلق روا ده زه مطلق وایم دا اوس دې څوک ادامه دا خبره ده چې نه ده جناب جبران صاحب زه خفه په دې یم چې ولې په دې جګړه کې موږ افغانان مړو بېجایه ولې د څه دپاره کله چې موږ وایي جنګ پردی ده پردی څوک ده یو خبره او کله چې موږ وایي جنګ نامشروع ده جنګ خو مطلق جنګ نامشروع شو نو یو اړخ ته به موږ څه ووایو بل اړخ ته به څه ووایو جناب جبران صاحب اساسي خبره دا ده چې د جنګ انډول دغه پردی یا یهود دا ساتي کله به هغه رامخکې کوي کله به تا مخکې کوي کله به هغه ورمخکې کوي کله به تا مخکې کوي دا اوس چې وګورئ چې دا نن د ما په کابل کې درېیمه حوزه کې د ما په سلګونو خلکو ورونه زخمیان او شهیدان دي دې ته ته اوس کومه توجیه ورکوې دا اوس کومه خبره شوه دا اوس چا کار شو موږ داسې وایو جناب جبران صاحب چې چېرې ما تاسو یو وخت یوه ټولګه غونډه کړې وه ویل یو چا نکاح کړې وه چا سره را د ښځې یوه سترګې وړاندې وي او دا د مېړه بیا ښه و د خدای پاک ورو ویښتان یې وی نه و نو همیشه به یې وایي دې ښځې ته ویل چې وړاندې لوري و د وړاندې لوري و د وړاندې لوري و پیغور به یې ورکوه دا توهین خو زموږ تاسو یو څه دې په تلو کې زیات ده بله ورځ یې ویل دا د ښځې زړه تنګ شوی ورته ویلې چې د ده د وړاندې لوري ما هم راکړې چا سر باندې ویښتان لیدلي ما د چا د پلار په سر ولاکې ویښتان لیدلي نو اوس که یو طرف ته موږ وایو دا پردي بېګانه دي د پاکستان نه راځي بل راځي بل راځي دا اوس چې زه ترېنه تمه کوم چې ما د تجهیز کې دا څوک ده آیا قرآن ثابته کړې ده چې یو ټکی په دې راغلی تروریست مسلمان آیا قرآن ثابته کړې ده چې یو ټکی تاسو ما ته وښیئ چې تاسو د یهودو نه کومک واخلئ وجنګېږي خپل ملک کې نه ده کړې جناب جبران صاحب ولې حقایق نه وایي د جګړې اساسي خبره چې کوم دا د یهودو بنیاد ده کله چې هغې خواله جانب مقابل چغه وایي 50% خاوره مړتنه ده چې دوی د خپل مهالویش د وطن اعلان کړي تاسو اورېدلي دا خلک پسې اعلان کړي دا بېدینه اعلان کړي نه یې کوي ستا وطن به راوژني ستا وطن به خرابوي ستا افغانان به وژني زما دا شپ شپ خبرې نه خوښېږي یو ورځ باندې انسان پیدا ده په یو ورځ فنا ده کله چې موږ د احمدشاه بابا خبرې کوو کله چې د میرویس نیکه خبرې کوو کله چې د نورو غازیانو خبرې کوو نو هغه هم دغسې خلکو چې حقایق یې ویلي هغه هم دغسې خلکو چې په دې وطن مینو موږ یو خوا ته ورو حیران دا یي جناب جبران صاحب اخري یو خبر ته وکړم یو ټوکه غونم خیر زموږ په وطن کې یو چا د خره د دوه غوږونو هغه اخیستې وه دا وینې اخیستې وه یو ډاکټر یې غوښته چې سوال لاندې راولله د خره د دواړو غوږونو وینې یې وړې بیا د ډېره ماتې چې د رسنۍ اخلاقو نه ونه وځي نو دا وینه وړې وه ډاکټر ورته ویلي دا یو هغې په د سارار په نامه ورکړې ورته ویلې چې دغه دوه ورونه دي زمونږ یا دوستان دي زمونږ دا وینه معاینه کړه وایي دا ډاکټر خو د علمه سړی و بېچاره کوي هغه خو معلومېږي د انسان وینه و دغه وایي ده ورته ویلي دا یو مرلیانو دا بل صحت لري نو هغه جانب مقابل ځل د خدای تباه کړه د یو خره غوږو کې یو غوږ کې مرلیا صبر کې نه شوه زه وایم جناب جبران صاحب جګړه چې څوک تمویلي څوک راغلی دا د بغل لاس کې ده او ډېره زیات څوک چې موږ اخلاقي جرأت پیدا نه کړو چې یارې وروره یهود او ولده ډېر زیات جنګ به روان شي شکر وکړم ډېره زیاته مننه کوم انجینر صاحب ستاسو په خبرو باندې هم تبصره ولري خو زه دا وایم چې دا جګړه که روا جګړه ګڼو نو فقط د افغانانو یوې پوښتنې ته باید زمونږ علما زمونږ سیاسون زمونږ هغه کسان چې پر حالاتو باندې رښتیا هم آګاه دي جواب دی ووایي چې د 150,000 بهرنیو په حضور کې ډیری تلفات چاته اوریدلي آیا افغان پکې وژل شوی که رښتیا هم د دغو بهرنیو په وړاندې چې تاسو یا ستاسو ورته او نور هم جهاد ګڼي یا دوی وژلي دي نو هره ورځ خو قرباني له ما اخلي نن هم زما په درېیمه حوزه کې قرباني له افغان څخه اخیستې طالب افغان وژلی ده نو آیا دا جهاد ده که جهاد وي نو زمونږ علما د رښتیا هم ټولو افغانانو ته دغه څه بربنډ او لوڅ ووایي چې هو جهاد ده چې مونږ هم ټول افغانان پوه شو چې رښتیا هم جهاد ده که نه دا د جهاد او د اسلام پر نامه هغه ټیکه ده چې دوی اخیستې ده او یو ډول یې کاروي فقط انجینر صاحب هم له وقفې وروسته ستاسو په نظر باندې خپله تبصره ولري یوه لنډه دمه لرم بیا راګرځم ستاسو ملتیا غواړم